اللہ کریم ارشاد فرمائی یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. عزتمندو منگا ہوتا سے قیامت اسی لوبا ٹوکا گانا لیدا دا قیامت دا ورځ من اسی لوبا ٹوکا گانا لیدا. اللہ کریم فرمائی اے خلقو اے انسانانو یا ایها الناس اتقوا ربکم. لکه څنګه چې تاسو وګورئ الله کریم دا مبارک کلام په تقوا سره مزین کړي دي خپل کړي دي. نو الله فرمای اتقوا ربکم ویریږئ د رب خپلنا. تاسو چا نه ویریږئ د رب خپلنا چې رب ستاسو دی هغه خالقنا هغه مالکنا هغه رازقنا حاجت روانا مشکل کشانا هغه لوی ذات به تاسو ویریږئ. من سره کلاشنکوب د تمانچې دغه سیجره را سره وي یا یو سړی په کمره کې تنها شي نو د جناتو وغیرہ نه خوف هغه یاره انسان ته راشي خبره ویران کندر باندې تللی نشي تنها پاتې کېدی نشي. بعضې خلک نه کمزوري زړه والا وي خوف ورته راځي. نو د ټولو نه زیات چې کوم د یرې والا هستي ده هغه الله رب العزت دی چې موږ او تاسو د هغه نه یره اختیار د هغه خوف او د هغه یره زموږ او تاسو په زړونو کې دننه راشي. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. چې کله موږ د الله نوم واورو کنه نو زموږ زړونه د الله تعالی د خوف د وجې نه داسې ورپي. لکه څنګه چې د انسان په یخنۍ کې لچېږي د یخنۍ د یخوالي د موسم د وجې نه یخوالي د وجې نه همدغه شانتې د الله خوف او د الله یره زما ستا په زړه کې راشي. او بیا الله فرمایي ان زلزلة الساعة شیء عظیم. یقینا وی زلزله د قیامت ډېر لوی څیز دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته یو کس راځي اې د الله رسول قیامت به کله راځي؟ او دا قیامت علم صرف اللہ کریم تا دے. نبی علیہ السلام فرمائی کنا کہ سوک مر شو بس پا غبان قیامت قائم شو اگر خواسم قیامت قائم شو اگر خواسم قیامت راغل. عزت مندو اللہ کریم منگا تاسی پیدا کری دا دی خبر دا پارائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما ندی پیدا کری انسانان و جنات مگر دا سر پارا دا خپل بندگی دا پارا دا خپل عبادت دا پارا. بس زمونږ او ستاسو په زړونو کې د الله خوف او د الله یاره پرته وي. نو د قیامت زلزله ګوره ډېر لوی څیز دی ډېره سخته زلزله ده. او د قیامت زلزله داسې زلزله ده چې الله کریم د هغې په باره کې څه فرمایي. مخکې الله څه فرمایي یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. کله چې ته به وویني هغه چې غافله کېږي به هره پی ورکوونکي عما ارضعت د بچي خپلنا. انسان و بدے غفلت کی شي پروا به نه ساتي د چا بس زنن بچ شمه نن ماته نجات ملاوي دې سخت او وحشتناک او دهشتناک ورځ باندې ما د بس بچاو شي زما بچاو شي زبر شمه. وتضع او پیدا بشي كل ذات حمل حملها د هر حامل حمل داغي په سبب د قیامت. وترى الناس اصل خبر ادا ده وترى الناس سکارا. الله اکبر. وترى الناس سکارا او تبوینی خلق لرا او تبوینی خلق لرا څنګه ویني سکارا په حالت د نشه کې به خدای کې ویني په خپل هوش او حواس کې بنوي. الله څه فرمایي وما هم بسکارا. الله وی دا د به خدای او د نشه حالت نه لري ولكن عذاب الله شدید. لیکن دا الله کریم هغه عذاب سخت دی. عزت مندو دا غي ورځ د پاره منګه او تاسو تیاری وکړو. لکه څنګه چې په سوره عباسه کې الله کریم ارشاد فرمایي کنا یوم یفر المرء من اخیه. انسان به چا نه تختی خپل ورور نه ایمن دی وو ورور څومره خوږي و امه و ابيه والدین څومره خوږي و صاحبته و بنيه ای بچي او بیبي څومره خوږي او بچي څومره خوږي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. او وی کنا وی د هر سړي د پاره با د دینه په دغه ورځ یو فکر وي چې دل را بسوي پوره وي. هر چا خپل انداز خپل ترتیب جدا جدا وي. په هغه ورځ باندې بس کیږي مونږ چې تیاری کړې دي مونږ په کرکټونو کې لګیایو میچونه شروع دي په کرکټ کې لګیایو. لیکن مونږ سره دا فکر نشته دی زما مسلمان بچی باندې کم حالت شروع دی. مونږ سره مسلمانانو فکر نشته دی. مونږ سره خپل بچو فکر نشته دی. خزه بچي می مدرسې ته لاړې واپس راشي به بچی د ازادي ملاوي شي به ورله موبایل پلاس کې ورکو ټابلیټ ورله پلاس کې ورکو ټي وي ورکو لګو نه بچي د هر ګنا محفوظ ساته
مکمل ٹی وی گانو تا موبایل تا سوشل میډیا مکمل بند کړ. رمضان المبارک ډیره مبارک میاشتا دغه داسې میاشتا چې پرون موږ تاسو ته یو خبره کړې و چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په یو بد دعا باندې امین ویلې او بد دعا چا کړې و؟ جبرئیل علیه السلام کړې و. نو الله تعالی دې موږ تاسو د قیامت دا هولناکي ورځې نه او دا وحشتناکي او دهشتناکي ورځې د هغه تکالیفونه دي الله تعالی زموږ تاسو حفاظت وکړي او الله تعالی دې زموږ تاسو سره خیر او د کرم والا معامله وفرمایي. جزاکم الله خیر وما علینا الا البلاغ.